بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه په تیر سبق کې د ظاهر نص مفسر او د محکم داغي تعریفات او داغي مثالونه دا ویل شول. سپدی باندې دا د چیرې د یو تقسیم اقسام دا خو د یو بل سره د یو بل نه متفاوت وي، د یو بل سره نشي جمع کړي. لکه موږ دا مخکې ذکر چې کلمه لکه مثال په درې قسمه د اسم فعل ارن چې کوم اسم دی به فعل نه، چې کوم فعل دی به اسم نه، چې کوم حرف دی به اسم او فعل بنئ. نو دلته خو لکه دا چې کوم نص دی نو هغه ظاهر وي، کوم مفسر دی هغه نص او ظاهر وي، کوم محکم دی هغه مفسر وي او نص وي او ظاهر وي. نو لکه د دې یو تقسیم د اقسام خو خپل من سره متفاوت پکړ دل کې تفاوت نه نو دل کې تفاوت خو د دې خپل من کې نشته ځکه دا ټول قطعی دي. خو یو تفاوت په تعارض په وخت کې ظاهري کې با چې کله لکه تعارض راشي نو هر ادنا له ترجیح ورکول کېږي په اعلی باندې. مطلب د ظاهر او د نص در مودغه رااله تفاوت راغی تعارض راغی نو نص له ترجیح ورکول کېږي په ظاهر باندې. د نص او د مفسر رااله نو مفسر له ترجیح ورکول کېږي په نص باندې. او د محکم او د مفسر راغی چې محکم نه به ترجیح ورکول کېږي بس باندې مفسر باندې. نو دل کې دا مثالونه بیانې چې د ظاهر او د نص د یو بل سره تعارض راشي، د نص او د مفسر د یو بل سره راشي، د مفسر او د محکم د یو بل سره تعارض راشي. دا غي لپاره مثالونه ذکر کړي. خو دا تعارض نه د حقیقي تعارض نه ځکه تعارض حقیقي خو د دوه هغه صورتونو په منځ کې راځي چې کله دوه په منځ کې تضاد حقیقي تور باندې موجود وي. لکه حقیقي تور باندې تضاد نشته نه پوه شئ ځکه چې دا یو په بل کې مندلېږي نه امکان سول دی دا وایي بیا زمکه انسان الله ويظهر التفاوت او ظاهري کې تفاوت عند التعارض د تعارض په وخت کې ولې ليسير الادنى متروكا بالاعلى لپاره دې چې ادنا پرې خو د لشي په اعلى سره يعني لا يظهر التفاوت يعني ظاهري کې تفاوت بين هذه الاربعه دې سلور په منځ کې في ظنيه والقطعيه ولې لان كلها قطعيه ټول قطعي وانما يظهر التفاوت عند التعارض ظاهري کې په تفاوت وخت تعارض کې فيعمل بالاعلى دون الادنى عمل په کولګي په اعلى باندې نه په ادنى باندې. واذا تعارض بين الظاهر والنص کچرت تعارض را غیر ظاهر او د نص په منځ کې نیومل بالنص عمل وکولېږي بس باندې فنص باندې. واذا تعارض بين النص والمفسر او که تعارض را غیر د نص او د مفسر په منځ کې نیومل بالمفسر نو عمل وکولېږي بس باندې. واذا تعارض بين المفسر والمحكم او که تعارض را غیر مفسر او د محکم په منځ کې نیومل بال ولكن هذا التعارض انما هو تعارض سوري. واذا تعارض شنه نو تعارض لپاره تناقض لپاره لکه در تناقض هشت وحدت شرط ده وحدت موضوع مع معلومه مثبت دغه پوره. ولكن هذا التعارض انما هو تعارض سوري. واذا تعارض ان صورتا تعارض ده لا الحقيقي حقيقي نه ولې لان التعارض الحقيقي هو التضاد بين الحجتين على السواء. دغه تعارض حقيقي خو دا هغه حجتونه ومنځ کې چې پایږي مختلف دیول سره برابر چې دا تضاد وي لا مزيد لاحدهما چې د بل باندې زیادت نه وي. وليس وها هنا ليس دل کې دي نه بلکې کو غار ادنا په اعلى کې مندل کېږي. وسوي مثال تعارض الظاهر مع النص چې کله د ظاهر د نص سره راغلی نو ما ته وګورئ اول په وحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين چې یو دا آیت چې لګنه وحل لكم ما وراء ذلكم د دینه په اعتبار د ظاهر سره دا معلومیږي چې ستاسو د لپاره څومره خزي دي کنه د ما وراء ذلكم لأن دغه صفات نه علاوه حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم دا له دولس قسم زنانه چې ذکر کړی دي د دین علاوه چې څومره هم دي ما احل لكم سو د لپاره سری نو په طریقې د ظاهر سره دا معلومیږي چې دې صفات ول علاوه نور خزي ټول سری حلال دي. او فنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع دا آیت راوړل شوی د تعداد لپاره دی نو په اعتبار د نصر د دینه معلومیږي چې څو خسر بنی کاږي نو لکه د ظاهر او د نص په منځ کې مقابله رااله چې ظاهر والا وای چې تاسو سونه خځه کوی جو کوي خو دغه صفات ولني او نص نه معلومیږي چې څو خځه پکې زیات څلوري پکې نو چې کله تعارض راغی
راغی نو ترجیح چا ور کولې کېږي نسبه نو څو ښځې به کولې کېږي څلور او چا پکې دا ویلې کېږي چې واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم دا آیت نسته دا راوړل شوی د دې لپاره دی چې ان تبتغوا باموالكم چې تاسو به دې مہر دې دا کې ضروری ده خزه لپاره مہر بسې او فن کې هم اطاب لكم په دې کې څه تاسو نکاحونه کوي کمار ولې یو کني نو بظاهر نه دا معلومیږي چې خزه بغیر د مہر نوم ته کولای شي کمار نه جو خیر ده پوښوي هغه پوښوي به باندې نو دا ظاهر او د نس کړه دا غره شو جنس له ترجیح ورکول کېږي نو چې د خزه لپاره سره مہر ته انداز شرط ده کله مقرر کو جو خپخه کله مقرر نه کو جو سب ورکه مثال تعارض الظاهر مع النص مثال چې د ظاهر د نص سره تعارض راغلی قوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم او حلال لسو زپارا هغه زنانا چې دې صفات او دې صفاتونه علاوه کم صفات حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم زن لفظ ها وان تبتغوا باموالكم چې تاسو دا تلاش کوي پس سره یعنی طلب کوي په خپل مالونو سره نو ویم دغه دا چې لکه دا طلب د مال په ذریعہ سره شرط دا مار بشرط ما قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع تاسو نکاح کوي د قصو سره دو درې درې سلو سلو فإن الأول ظاهر دا اول آیت ظاهر دی في حل جميع فحل جميع المحللات په ټول محللاتو کې يعني څومره چې حلال زړه ټول سره نکاح کول شي من غیر قصر على الاربعه فسلور باندې مستفیق نه سلور باندې کمنه فينبغي ان تحل الزائده عليها نو بکار ده چې حلال شي زائد خزي پسو باندې پسلور باندې والثاني نسن او سلورم د دویم آیات د فن کې ما طاب لكم دا نسته في انه بريك لا يجوز تعدي على الاربعه اذا سلورنا زيادواله دا جایزه نه لانه سيق لاجل العدد زګه دا راوړل شوی دی د سره لپاره د عدد لپاره فتعارض بينهما د دوه په منځ کې سره راغی تعارض راغی فترجح النص نص ترجیح ورکړل شو ويقتصر عليه وبدي باندې بس کولای کیږي اکتفا په سبانه فصلور خذ باندې لکه پوښوي یو دا شو دویم دا دی دویم د دې چې په لاولني کې دا اوحل لكم منغه نص ظاهر وګرځو ادا دویم څه وګړو مفسر و دا دویم مثال چې نو بری کو بدل اولنه نسی په اشتراط المهر کې او دویم دین دا ظاهر وي په اشتراط او عدم اشتراط کې وقيل ولشيد الاول نص في حق اشتراط المهر جاء اولنه نص په حق د اشتراط د مهر والثاني ظاهر في عدم اشتراطه لانه ساكت عن ذكر ذکر ساکت ذکر دي مطلق عنه ومطلق ده فتعارض بينهما فيترجح النص ويجب المال نو نصب تب ترجیح ورکول کی او مال په دې سړي باندې سوي لازم بوي هغه پوښوي ومثال تعارض النص مع المفسر او جنس د مفسر راغلی ما ته وګوره وسو لکه مستحاضه زنانه دې ویلېږي چې دې دغه چې د وینه کم چې دې ترازی د دې ورځو نه کمی یا د لسرو نه سوي سیوای نو مستحاضه به د هر وخت مانځره لپاره ودس کوي او کنده هر مانځره لپاره ودس کوي په دې کې اختلاف ده المستحاضه لكل صلاه وتتوضا لكل صلاه د هر مانځره لپاره مطلب کله فرض کوي چې د فرض لپاره به جدا ودس کوي کنه فل کې دایره لپاره به جدا ودس کوي کسارانه مزرا ګرځي دایره لپاره به جدا کوي کما خمره ګرځي لپاره به جدا کوي پوښوي نو دا نص په طریقې په ذریعه د نصر لري معلومیږي چې مستعاده به د هر منظر لپاره سره سکی خو احتمال د تعویل او د تخصیص بکشته دغه چې لام په د توقیت لپاره هم راځي پوښوي نو بل حدیث کې راغلی دی المستحاضه لوقت كل صلاه چې دا د هر منظر د وخت لپاره او د سکی چې دا ماسپخین مون شروع شو د ټایم شروع شو دی او د سوکو دا ماسپخین په وخت کې کله فرض کوي کنه نفل کوي واجب کوي او کا زاړه پکې کوي او کنه پکې او کنه نفل کوي کار څه کوي یو د سلو پوره ده پوښوي نو المستعاده لكل صلاه الذين فتريد ان سردا معلومیږي چې دا د هر منظر لپاره او د سکی او لوقت كل صلاه الذين فتريد د مفسر سره دا معلومیږي چې لکه دا بس د سره لپاره او د سکی د وخت لپاره وکړي نو ترجیح موږ سره ورکو مفسر لا نو زمونږ مسلک دا دی چې مستعاده بس د وخت د منظر لپاره بس او د سوګي بیا بزانه چې سونه په دې وخت کې منظور دي لا وکړي بیا به کولای شي بیا چې کله وخت ختم شو لدی او دس بم ماتي او که په دغه وخت کې بل څه سبب د ناقض وضو نه راغله نو بیا به ماتي پوښوي قبل بیا به نه ماتيږي قبل ناقض وضو راغلو اوس د سلسلمون مرض ولا دی د په ګډه ټوټو روکړي دي اله زما خاصه مودس نه ماتيږي دا په نه غوړي چې په دغه سبب د وجه نه ماتيږي
ومثال تعارض النص مع المفسر مثال چې تعارض د نص راغلی د مفسر سره لکه قوله عليه الصلاه والسلام المستعاذه تتوضا لكل صلاه چې مستعاذه به او داس کې د هر منځ لپاره مع قوله د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د قول سره المستعاذه تتوضا لوقت كل صلاه فإن الاول نص دا اولنې سره نص دی په خپل باندې ترجمه کوي او آسان دی يقتضي الوضوء الجديده تقاضا کوي دا نه او د لكل صلاه اداء كان او قضاء فرضا كان او نفلا لكنه يحتمله لیکن دا لام احتمال لري ان يكون اللام بمعنى الوقت چې دا لام کې سره بارشي چې د وخت بارشي نو فيكفي الوضوء الواحد نو کافي به بیا یو د په کل وخت هر وخت فتؤدي به فذا ادا کول شي دا خدای په دې سره ما شاءت هغه چې دا غواړي من فرض و نفل کنفل یو کسي وثاني مفسر ندوم بل وقت كل صلاه النام سره مفسر لا يحتمل التأويل احتمال ولن لري لوجدان لفظ الوقت فيه صريحا زګه چې وخت نه دا بلې کې صراحا چې دا سره مونږ لګي فاذا تعارض بينهما کله دوه په مېس کې سره له تعارض راغلی سوارو الى ترجيح المفسر نو ګرځول کېږي بس دا ترجیح بس دا ورکول کېږي فيكفي الوضوء الواحد نو کافي به یو د په كل وقت صلاه في كل وقت صلاه مره واحده يوفر والشافعي رحمه الله عليه لم يتنبه بهذا فعمل بالحديث الاول وامام شافعي رحمه الله عليه چونګه د دې پته نه نو هغه سمانه عمل کړی په اولنی حدیث باندې هغه چې مستحب د هر منځ لپاره با جدا جدا رسوږي الګا بلې پوه شوي ومثال تعارض المفسر مع المحكم چې د مفسر او د محکم نه ول تر تعارض راشي لکه الله تعالی وای واشهدوا ذوي عدل منکم چې تاسو چې سم معامله کوي نو دوه گواهان کسان چې تاسو نه گواهی وکي نو بدی کې دا په ذریعه د مفسر سره دا معلومیږي چې دوه گواهان گواهی وکي خو کم کسان ته چې محدود فی القذف دي نو الله تعالی راوی مبارک فرمای ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا چې تاسو دوی هغه همیشه لپاره پیدا نه قبلوي نو څنګه د اولنینا دا معلومه شو په ذریعه د مفسر سره چې د گواهانو گواهی چې دا به قبل ولګي کدا محدود فی القذف یو کني او دویم چې دا محکم دی ځکه باندې کې دا ابدان ټکه راغله سبق راغله نو دا لګه محکم دی باندې کې چیرې د دې گواهی به همیشه لپاره نه به قبل ولګي الګا پوه شو به باندې نو چې دا تعارض راغله د مفسر او د محکم په منځ کې نو موږ به ترجیح چاله ورکو او موږ به حکم لګاو چې د محدود فی القذف گواهی به همیشه لپاره مثال تعارض المفسر مع المحکم مثال چې تعارض راغلی د مفسر د محکم سره قوله تعالی واشهدوا ذوي عدل منكم مع قوله تعالی ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا تاسو ما قبل وجدوا گواهی همیشه لپاره فإن الاول مفسر اول نسره يقتضي تقاضا کوي قبول شهادت محدودین فی القذف چې قبول کړی شي د گواهی دا محدود فی القذف بعد التوبه لانهما صارا عدلين ذکر توبین ورسدات معنا شولو عادلان شو عین دن بدا وکي والثاني محكم ودیم سدي محکم دي يقتضي عدم قبولها تقاضا کوي چې د دې گواهی د قبوله نقل شي ولی لوجود التعبير فيه صريحا ذکر چې تعبیر ته بلی کې صراحتا چې راغلی فاذا تعارض بينهما کله چې د مفسر او د محکم په منځ کې سره له تعارض راغی نو يعمل على المحكم عمل به کولېږي وسمني وهكذا في كتب الاصول ولذا په کتابونو د اصول کې ذکر شوی دي وما قيل او چا چې ویلي دي چې انه لم يوجد مثال تعارض المفسر مع المحكم چې د تعارض د مفسر او د محکم راشي نو دا نه مونږ لګيږي فمن قله التتبع نو دا تلاش کمره تلاش نه کړي واښوي په تلاش باندې خو خدای مونږ لګيږي خو ته تلاش وکړي ها اوس دلته کې دغه د قران مجید د مثالونه شول کنه اوس یو مسله چې نه دا ذکر کوي چې بای کې د نص د مفسر سره چې دا اختلاف راغلی او مسله فقهیه لکه یو سړی وای یو سړی دا چې یو سړی ولګي خځه ته وای چې ما دې خځه سره نکاح کړی دی د میاشتې پورې نو کله چې دې سړی دا خلینه دا ټکه راو باسو چې تزوج تو نو دا نسته د دې لپاره چې ما ستاسو سره سکړی دا نکاح کړی دا پوه شئ د دې لپاره دا تزوج ټکه ورل کنه او چې کله سره دا اله شهرین وي
الى شهرین وي نو دا نکاح چې نن دا نکاح نشو بلکې دا څه شوله متعه شوله څه شوله او متعه هم په باندې ناروا ده نو دا نکاح چې دا نسې کیږي په ذریعه د نص سره خدا معلومیږي چې لکه دا نکاح دې څه شي صحیح شي ځکه چې په ذریعه د نص باندې تزوجت د لپاره راوړل دی کنه او چې الى شهرین وي نو به الى شهرین سره دا معلومه شو چې دا نکاح نه ده بلکې دا څه ده متعه. ثم ان المصنف رحمه الله عليه لا مصنف رحمه الله ذكر مثال ذکر کړی دی مثال لتعارض النص مع المفسر چې تعارض د نص راشي مفسر سره من المسائل الفقهيه على سبيل التفريق بطريقه تفريق فقال فرمى حتى قلنا انه اذا تزوج امراه قد يسري نکاح وکړه د قصره الى شهر د میاشتې پورې انه متعه ده بسوي دا يريد د اراده کړی دا ان قوله چې د قول تزوج نص في النکاح دا نص بسکه لكنه يحتمل تاويلا لیکن احتمال د تاویل لري ان يكون نکاحا الى اجل چې دا نکاح د شپور شي د نیټه پورې شي چې د نیټه پورې شونه هغه صحیح بیا فيكون متعه نو بیا صحیح متعه وي هغه پوښتنه به دی باندې فقوله الى شهرين او الى شهرين چې نو دا څه شری دا مفسر دی سره مفسر دی في هذا المعنى په دې معنی کې لا يحتمل الا كونه متعه چې دا احتمال نه لري مگر د څه د متعه فيحمل على المتعه نو دا به حمل کولېږي بس باندې ولكن لا يخلو هذا عن مسامحه واذا خبره چې د کم کړه د کنه پیر سه دا مسامحین خالی نه ده یعنی دې کې بیا کوی دلې ولی ځکه چې دلته کې دا الى شهرین دا وي نو الى شهرین خو غایه ده او غایه د کلام مستقل نه وي لهدا دا خبره د او مفسر لپاره دا خبره ضروري ده چې دا بسوي کلام مستقل به وي لکه پوښوي لان قوله الى شهرين بدا الى شهرين دا متعلق دی بقول تزوج پوری وليس كلام مستقل من نفسه كلام مستقل نه حتى يكون مفسرا جدا چې سو مفسر يصلح صلاحيت للمعارض لو چې دی معارضي فكانه اراد ويجد اراده کړی ان هذا الكلام دائر چې دا کلام چې دا دائر دی یعنی سره شامل له بين كوني نکاحا وبين كوني متعه يعني دا تزوجت چې لکه تزوجت دا نکاح هم احتمال لري او د متعه احتمال هم لري فرجحت المتعه نو دا ترجیح ورکړل شو ستا متعه تویدا الى شهرين چې د مفسر ذکر کړی نه نو دا خبر صحیح نه ده ځکه د مفسر لپاره کلام مستقل پکار دی او دا الى شهرين چې دا غجر مجرور متعلق دی پوره دا کلام مستقل نه دی هغه پوښښ به باندې وس د دې سلور لپاره چې سلور مقابلات به ذکر کوي دا غبا خفي مشكل مجمله او متشابه ان شاء الله سبا سبق بیا شروع کوو واړوي